بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبق نمبر 16 اقلاب د سرنا القرآن 20 نمبر صفحه باندې دی سبق باندې لږ ځان پویو دویمه ویډیو کې څه د اقلاب د شي څه ته ویل شي. مخکې مو دو زبر دو زیر دو پیش څه کله سبق خیلو هغه کې د مو ویلو څه دو زبر دو زیر دو پیش څه هغه ته تنوین ویل شي. هغه نون ساکن والا आवाज هم وباسي. هغه وضاحت شوی دی. نو دځې کې مو څو نون ساکن دو پیش دو زیر دو زبر دو زبر دو زیر دو پیش نون ساکن دیو ارسلورو حکم یو شان دي. څه مطلب؟ اقلاب معنا دی قلب تبدیلی بدلی دل. دځې کې بدلی دلو څه معنا څه چیته کې هم دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن د بعد با راشي. دیو کې یو شي د بعد لکه دو زبر د بعد با راشي یا دو زیر د بعد با راشي یا دو پیش د بعد با راشي یا نون ساکن د بعد با راشي. قرآن کې چتا نو هغه کې به وی دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن بي خامخا د سی وړو کې میم اچولې وي. دا وړو کې میم به دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن باندې چتا کی هغه دې کې به وي چتا کی دی دو زبر دو زیر دو پیش د بعد باوی. بیا بغځه کې دو زبر کی هغه نون والا کوم आवाज وی لکه حمزه دو زبر ان با دو زبر بن هغه نون والا आवाज بنو بسو میم والا आवाज بو بسو. خو دا یو شی ضروری لازمی زه اکثر سره دا تکرار کوم کله هم د میم راغلی وي یعنی نون ساکن د بعد باوی نو په کار دی څه هغه با والا لفظ کوم وي خاور سره ټچ وي لکه من دی بیا د بعد بعد دی دا سره وي په کار دی مم بعد مم بیلوي بعد بیلوي داسې سره دا قاعده قولیه دی نه لکه نفسم بیلوي بما بیلوي دا سره لفظ غلط نفسم بما دا دی بما د بیری دا دی دو پیش د بعد راغلی دی ځکه دا قاعده د کلیات اقلاب والا دغه کې راغلی دی. نو لہذا اقلاب بدلیدل نون میم کې بدل شو د نون ول आवाज میم کې بدلیدل ہوتا اقلاب لشي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صدق الله العلي العظيم.